نحمده ونصلي علی رسول الکریم. بس زما قدرمنو کتونکو او اوریدونکو، زه د جمعې ورځ ده او ښه الحمدلله په اوداسه کې یم چې زه کوم پریس کانفرنس کوم او کومه خبره کوم نو دا د الله پاک کلام زما په لاس کې دی چې په دې باندې چې زه به حق او سچ ویم او زه چې کومه رښتیا خبرې او کوم ظلم را سره کېږي نو د هغه ظلم خلاف زما بل څه لاره نه وه، ولې چې زما زه ذاتي د عمرزو باشنده یم او زما پلار او نیکه او ټول خاندان د عمرزو دي. واحد زه په باجوړ کې پیدا شوی یم او لوی شوی یم او هلته رهایش پذیر یم او دلته یو څو کسه خانان دي چې بابر خان نومې دی او طاهر خان نومې دی. طاهر خان پلار دی او بابر خان زوی دی. هغوی چې ما سره کوم ظلم او زبردستی کوي نو دلته زما والد صاحب په 1964 او 65 کې چې د هغې غونډ ریکارډ دا دی ما سره موجود دی د سټامونو پورې او د هغوی د شجر نسبه پورې. د هغوی د تره د اکرام الله خان نه یو نمبر خسره 45 مرلې په 15 سټامونو باندې اخیستې وه د 95-97 نه. هغوی زموږ سره ډېر زیاتې او زبردستي، خو چونکې زموږ خانان دی او موږ غریبانان یو نو زموږ په ذهن کې حقه د مشرانو حقه غریبي پرته ده او موږ غریبانان یو. د دې وجې نه هغوی اوس په آخري سټپ کې موږ سره هغوی خپل کور وران که حجره ورانه کړله او په هغه کور او په هغه حجره کې هغوی پلازې او مارکیټونه جوړ کړل او زمونږ کوم کور او کوم آبادي چې ده د هغې مخې ته زمونږ یو کنده وه چې هغه کنده د 1964 او 65 نه د اوسه پورې هغه کنده هغسې پرته وه. نو چې دوی خپل کورونه او حجرې بیسمنټونه کړه او پلازې پکې جوړ کړي نو دا کنده نن دوی راډکوي او دا 10-12 ورځې وشوې چې ټیکټرې ورته لګولي دي او دا 2-3 ورځې وشوې چې زه خبر شوی یم زه وله رالمه. ما چې کوم هغه ظلم وکته زبردستي مې وکتله نو زما به هېڅ وس نه رسېده، ولې چې زموږ خانان دي موږ غریبانان یو. نو ده چې خپل کور او حجره بیسمنټ کوه او پلازه کوله نو دې کندې ولې ډکوله. په کار دا ده چې دا د ده ملکیت او د ده جایداد نو دی به راپاڅېدلی و او ده به دا کنده نور هم کنده کړې وه او پلازه به یې پکې جوړه کړې وه. خو چونکې ظلم او زبردستی باندې نو هغې د ایډمنسټریشن سره د ډي سی صاحب سره د اے ډي سی صاحب سره د ټي ایم او صاحب سره به یې څه بوګس اګریمنټ کړی چې دا ځای به زه د ریډیبانو دپاره اوار کم او ډک به یې کم او دا به وله زه په کرۍ باندې ورکم. نو زما د ټولو دې حکماو ته دې حکامو ته زما عرض دی، ډي سی صاحب ته، اے ډي سی صاحب ته، ډي پي او صاحب ته او دغسې ټي ایم او صاحب ته، اے ډي سی صاحب ته، دا زموږ حکام دي، دا زموږ افسران دي او الله پاک دا په موږ باندې مقرر کړي دي. زما د دې پریس کانفرنس او د دې واتساپ او د دې موبایل په ذریعه باندې دوی ته دا خواست دی چې دا کرسۍ تاسو له الله درکړې ده او تاسو د دې غریبانانو فریاد زما بله ذریعه نه وه. ما دونه سور سو چې ما صرف ډي پي او صاحب له پرون درخواست ورکړی دی، هغه به زه ایس ایچ او صاحب له یوسمه او ما پرون ډي سی صاحب له درخواست ورکړی دی. صرف د درخواست زما دغه ذریعه وه، بل څه ذریعه مې نشته دی. زما د خپل ایم پي ای صاحب شکیل عمرزی نم دا درخواست دی چې ته زموږ د غریبانانو په تا اعتماد کړی دی، ته زموږ دا فریاد واوره او ته دا موقع په خپله وګوره. زما د خپل ایم این ای فضل محمد خان نم دا درخواست دی چې تا باندې غریبانانو اعتماد کړی دی، په ورځ د قیامت په الله پاک ستانه تپوس کوي. او زما دې ټولو حکامو ته، ډي سی صاحب ته، اے ډي سی صاحب ته، ډي پي او صاحب ته، دغسې ایس ایچ او عمرزی صاحب ته، دې ټولو ته زما خواست دی چې تاسو راشئ او دا کم ظلم او زبردستی چې را سره کېږي دا تاسو وګورئ او که زه ما زیاتې کوم او ما تاسو ته دروغ وایو نو اول خو مې درته د الله قرآن په لاس کې ونیوه او دغسې که تاسو زما فریاد وانه اورېده او تاسو زما دا خبرې باندې غور ونه که نو دا درته زه ویم چې زمونږ په ورځ د قیامت زمونږ د مظلومانو لاس او ستاسو ګریوانونه بس زما دغه اوازو تاسو ته در ورسېده او زما به طاهر خان سره زه نه په عدالت پیږم نه په بل څه پیږم، تاسو به ولاړ یې ثبوت اثبات به درته پیش کړمه او لکه څنګه چې ما درته د الله پاک د عظیم کلام در مخامخ که چې دا د الله کلام دی
نو دغسې دا طاهر خان به د دې الله په کلام باندې لاس کیږدي چې د الله په دې کلام باندې چې اکرام الله خان زما تره نو د خان بهادر سعدالله خان زوی نو د هغه په دې جایداد کې حصه نشته هغه چې په دې کلام لاس کېښوده دا ټول حکام به ولاړي او موږ به خپلې کډې را شروع کړو او دوی به هله ځي د هغه ځای نه چې موږ دته هغه خپل کورونه هم خالي کړو او دته یې پرېږدو بس زما او د ده اخري یو دا فیصله ده او دویمه فیصله هم دا ده چې چونکې ما خپل سر پوره کړی دی 2 زامن مې دي شکر الحمدلله او بیا زما دا فیصله ده چې زما زندگی نور هسې بېکاره ده د بابر خان د ولد طاهر خان نه زما سرم قربان دی هغه زمونږ خان دی کشر دی هغه ځای کې به راشي ما به ختم کړي نو خان ته به پاتې شي او به زما دا حکامو ته دغه چې د الله دپاره تاسو زما دا فریاد واورئ او بیا درته یو ځل دا عرض کوم که تاسو زما غریب فریاد وانه اورېده او تاسو دغه نه شو نو تاسو باندې خو زمونږ وس نه رسي دغه الله کرسی درکړې ده او دغه الله زمونږ مشران کړي او په ورځ د قیامت په بیا هم درته زه دا یاد دهاني کوم چې زمونږ به لاسونه یې او ستاسو به ګریوانونه وي د هغه وخت مطابق 1 نمبر خسره م اخیستې وه 1993 نمبر خسره هغه 34 مرلې وه د هغې 34 ټامونه دي او چې د 40 مرلو نه به وي په هغه ټایم کې سیوا وه نو بیا به د یوې مرلې 3 ټامه کوله نو دا 45 مرلې نمبر خسره ده او د 3 مرلو یو سټام یې په هغه وخت کې کړی دی او دا د حق وخت نه زمونږ زیر قبضه را روانه ده او که دوی مطلب دا دی چې اوس پټواران صاحبان او دغسې ګرداوران او تحصیلداران دا خو شپه ورځ د دوی په حجرو کې ناست دي دوی چې څه ورته وایي د قلم لیکل دی هغه لیکي او بیا دوی راځي غریب یې ورته شرع ته برابر کړي او دلته جج صاحب په عدالت کې ناچ سي نو جج صاحب غریب ته خو نور څه پته نه وي خو هغه خو لیکل ګوري که په غونډو محمود خیلو کې د یو کور د یو ځای چا انتقال کړی نو د دغه افسرانو سره زما دا واده ده چې یو 2 کسان به 3 کسان به انتقال ښکاره کړي چې موږ په 1964-65 کې زموږ مشرانو دا ځای اخیستی وه او موږ یې دا انتقال کړی دی زما دا واده ده چې زه به ورته دا غونډ ځای نه پرېږدم دا ټول یو کم 80 مرلې ځای دی زه به ورته دا غونډ پرېږدم زموږ ځمکه ده دا وایي دا ریړیبانو بازار یې تنګ کړی دی او د دې بل ځای نشته دا به وله راډکه کړو نو په دې کې به ولاړې موږ له به کرۍ راکوي په دې کې هېڅ هم نو په دې کنده کې به ورته د لیکلي د محلي اوبه راتلې او هغه به ډنډه وه زمونږ لار وه زمونږ لار وه د ډکېدو یا د پلازې یا د جوړېدو پې زمونږ وس نه راته او د دوی را سره خوا کې دیوال او په دې کنده کې هغه دیوال ته هم دوی داسې برجۍ پوښتۍ خېجولې وې د خښتو نو چې دوی داسې سیده 50-60 ګزه دیوال کو په دې ځای کې چې دیوال کو نو دوی ولې نه راپاڅېدل چې دوی په هغه ځای کې دیوال کړی وي دوی چې نن موږ ته وایي چې تاسو له موږ لار هم درکوو نو په هغه ټایم کې به یې ویلو چې دا زموږ جایداد دی او تاسو له موږ لار هم درکوو او دا موږ خپل رانیسو چې په هغه ټایم کې پلار فوډ منسټر و اکرم خان پلار فوډ منسټر و د ده او د دې غونډو محمود خیلو لاره کې دیوال و نو زمونږ ورته څه و چې زمونږ حق کې دیوال نه و خو اوس چونکې قیمت یې راوړه اوس ځمکو رنګ راوړه نو بس دا زمونږ غریبانان تنګوي زه په آخره کې دا یو عرض کومه د ماتحت حکامو ته چې زما غریب خو بس دغه وس او دغه مې رسایي وه چې په دې ذریعه باندې ما د ماتحت حکامو ته خپل فریاد ورسو که دوی زما په فریاد باندې غور ونه کړ نو بیا به زه د KPK چیف جسټس ته د های کورټ چیف جسټس ته او وزیر اعلی صاحب ته او گورنر صاحب ته زما دا فریاد دی او تاسو دا ګواه اوسئ چې زما خون به ستاسو په غاړه او زما د هېچ چا سره هم دښمني نشته دی بل څه نشته دی د شپې هم ګرځو د ورځې هم ګرځو زما ته که هر څه ضرر هم ورسېده نو زما به بابر خان ولد محمد طاهر خان عمرزی دا به زما ذمهواري او دا زما وصیت هم دی او دا زما د مشرانو ته حکامو ته گورنر صاحب ته وزیر اعلی صاحب ته دغسې زما چیف جسټس های کورټ ته آی جي پولیس صاحب ته چې دا به تاسو زما فریاد واورئ په دې غور وکئ او که نه وی په ورځ د قیامت به تاسو هم زما ذمهواري